اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو زه د بلدیاتي الیکشن په حواله باندې نن د میدان تاسو سره حاضر یم. کتونکو دلته په کوز دیر کې صرف د تحریک انصاف سره صرف یو د تیمرګری سیټ داسې دی چې د پیپل پارټۍ نه سره هم مطلب دا چې کس ولاړ دی د پیپل پارټۍ امیدوار ته د پیپل پارټۍ کس چې کوم دی نو آزاد ولاړ دی. باقي په کوز دیر کې چې نور څومره تحصیلونه دي شپږ نو په هغې کې د 15 تحصیلونه داسې دي چې په هغې کې د تحریک انصاف د نظریاتي کارکونانو په نوم باندې یو ګروپ چې کوم دی نو هغې داخلې کړي او د خپلې پارټۍ چې کوم امیدواران دي هغې ته په آزاد حیثیت کې ولاړ دي او خپل کمپین چې کوم دی نو هغه د بیټ په نښه نه بلکې ځان له خپلې نښې اخیستې دي. انار تقریبا د 100 کسانو پکې انار نښه ده نښې اخیستې ده په هغه حواله باندې چې کوم دی نو هغې خپل کمپین چلی. دا شاته تاسو ګورئ دا هم د میدان یو سیمه د کارنر میټینګ دی د آزاد امیدوار چې کوم دی نو د هغه دپاره دی. نن دغه آزاد امیدوار عبدالله شاه چې مخکې د دې ځای نه د بیشګام یونین کونسل نه هغه چې کوم دی نو ضلع کونسل ممبر پاتې شوی دی هغه نه به تپوس کوو چې یاره دا فیصله څنګه کړې ده او د هغې خدشات څه دي ګیلې څه دي او پوزیشن یې څنګه دی. جی السلام علیکم عبدالله شاه صاحب تاسو د میدان سره تعلق ساتئ او دلته کې چې کوم دی د بیشګام تحصیل نه چې کوم دی نو تاسو ورسره چې کوم دی نو مخکې نه ضلع کونسل ممبر پاتې وئ. د تحصیل میر لال قلعه د میدان چې کوم سب ډیویژن دی د هغې دپاره تاسو په آزاد حیثیت باندې چې کوم دی نو خپل کاغذونه داخل کړي دي. او پرون وزیر اعلی وویل چې کومو خلکو مطلب دا چې خپل کاغذونه په یو هفته کې واپس وانغوستل د هغې خلاف به موږ کاروایي کوو. نن چې تاسو کوم کاغذونه داخل کړي دا فیصله تاسو کړې څنګه لږ لږ تاسو د دې وضاحت وکړئ چې ولې تاسو کاغذونه په آزاد حیثیت داخل کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. اسرا خان زه ستا او د حلیم اسد صاحب د راتلو شکریه ادا کوم. تاسو کوېشن وکړو د آزاد کینډیډیټ په حیثیت الیکشن لړول دلته زمونږ یو جمهوري ملک دی او بل جمهوري ملک موږ د سیستم روان دي الیکشن کیږي او باقي موږ هم د تحصیل لپاره د تحریک انصاف د بلبلان نه حصه واغستې ده او د هغې دپاره زمونږ چې کوم دلته ډسټرکټ کوارډینیټر دی ملک لیاقت او زمونږ ډیډک چیرمین هم دی زمونږ د تحریک انصاف ایم پی ایم دی هغه ویله چې یاره زمونږ د کینډیډیټ تقریبا 10 کسان دي امیدواران او ټیکټ یو دی نو دې لپاره به زه یو رایه وکړم. د هغه رایه وشوله او د هغې تقریبا د ټوټل یونین کونسلونه او د ویلج کونسل نه نمایندګان واغستل او یو جمهوري شفاف طریقه باندې رایه وشوله او هغه رایه زما په حق کې فیصله وشوه. 30 سیټونه ما واغستلو د 30 سیټونه بس ما دا ټول وکړل ما لاړو ما ته باقي د هارونه راوچولو ما د مبارک بیا دې لګړي چې مبارک شو تاسو ټیکټ میلاو شو د لاست ټایم پورې چې کوم نه ما ته ټیکټ میلاو شو دا نور څه بیا لاست ټایم باندې هغه ټیکټ زمونه معطل شو ختم شو بل چاته میلاو شو نو دې ورکرانو ما ته ویل چې تا ته موږ رایه درکړل ته موږ برای باندې وردولې او کته وس نه ولې موږ ته بزرګ باندې وردو نو چې زه دې ورکرانو وردولې ما موږ وزیر اعلی صاحب د مطالبه کو چې وزیر اعلی صاحب ته اول ځان ته جمهوریت سره ته ول رایه تاسو وکړه د رایه احترام وکړه کته ورته ډی منټ فیصله کړي بیا به دا فیصله ټول من ناکامي او دې فیصله به تحریک انصاف ته نقصان ورسي زه ورکرانو وردولې ما زما فیصله ورکرانو کړل نو وزیر اعلی کړل نو وزیر اعلی ما کې نه ورشي دا ورکر به تاسو ته کینا کدی ورکر ما ته نو وینم زه به ورکر به ان شاء الله کینم خو دې ورکر زه وردولې ان شاء الله او زه ټیک ټاک مقابله کوم دوی الحمدلله موږ سترنګ پوزیشن کیو ان شاء الله الیکشن به موږ ټول زما ورکر ان شاء الله الیکشن غټي او ان شاء الله نن خپل وخت ایڈوانس مبارک باد ان شاء الله ورکوم. مطلب لکه تاسو ته وایي چې یاره که تاسو ټول شاته وړه ګوره شاته وړه خون وکړي لږ دا خلک راواله پکې داسې ښه راغسته دی ښه خیر دی. مطلب تاسو دا خبره کوئ چې په اصل کې چې کوم ورکران زما په حق کې پیدا کړي اصل امیدوار د پی ټی آی زه یم بلکې دغه بل کس چې کوم دی د هوا نه راغلی دی دا کاروایي کېږي دغه خلاف دې وشي دغه خلاف ذکر وشي چې موږ ته عمران خان یو سوچ او فکر راخولی چې تاسو به د ظلم خلاف بغاوت کوئ دا د عمران خان आवाज دی هغه د سرور حقوق خلاف درې میاشتې درنه ورکړله نو بکار چې موږ د خپل حق لپاره درنه ورکړو موږ انقلاب راولو ټیک دی چې دیګه د عمران خان د ویل چې زه په ادارو کې شفاف نظام راولم زه به د سفارش کلچر ختموم نن زما تاسو وګورئ د ام ان ایز او د ام پی ایس په ریکمنډیشن باندې بشری شوی دی ریکمنډډ بای بشیر خان ام ان ای ټیک شو لږی کدار ورکړ په بلای باندې فیصله شو نو تاسو ایکسپټیبل او کبر کدار ام ان ای په ریکمنډیشن باندې کیږي دا موږ بالکل ایکسپټ نه ده موږ ان شاء الله آزاد باندې خپل حیثیت الیکشن کوو او دا موږ ان شاء الله وتخایو چې وټه چا سره ورکړ چا سره ان شاء الله کمپاین څنګه روان دی په هر کلی کې مطلب د پی ډی آی چې کوم امیدواران دي کم کارکونان دي خو تاسو سره دي دا غنه علاوه چې کوم د عام ولس تاسو سره مطلب د کوم سایډ باندې لستا کمپاین څنګه روان دي تاسو وګورئ چې دا ټول زموږ الحمدلله ورکړ دي او دین علاوه زموږ الحمدلله دا ملک مبارک جان نور خان شیرین زموږ د تحریک انصاف باندې ورکړ دي د تحریک انصاف د دې او مې خاص کر میدان ته دی وکیل صاحب راول دي زموږ الحمدلله د خلک بشانه ولاړ دي خلک ورته ولې ما ټیک دي دین علاوه زموږ میدان قومي اتحاد په نوم باندې موږ تحریک شروع کړی دی د میدان چې څومره قومي مشران دي په دې کې زموږ سره بس پارټي د ګروپ تعاون الحمدلله شته د مسلم لیگ
ګورځاونه شته د نېشنل پارټي د شته د جماعت اسلامي الحمدلله موږ یو تحریک شروع کړی آزاد تحریک او په هر پارټي کې ډیم رټ شوی هغه ډیم خلاف ان شاء الله موږ ټول ورکړل تاسو او ان شاء الله زونه ان شاء الله موږ به سړي کو او موږ ان شاء الله آزاد میدان جوړو او ان شاء الله موږ په تحریک کامیابو خدا په دې وخت کې موږ سره خان شیرین مبارک جان صاحب ولاړ ځکه د لپاره مخکوم موږ یو کمپاین چلول او چیرې د هم ډیر زوړ د پی ټی آی ورکر د بلکې عمران خان چې کله هم ډیر تراغله دي نو کله هغه سره لس کسانو په اوله کې په بهان مې کې یا په ستان مې کې داغه نه پسو نو په هغه لسو کې یو خان شیرین صاحب مبارک جان چې کوم دی هم د لپاره مخکوم موږ مهم یو چلول خو نن چون کې هغه ټیکټ دته هم ملاو نشو دی بیا خپل په یو حق باندې ولاړ دی او چې کوم دا دې سره زیاتې شوی دی نو لکه د مرګرتیا کوي او په دغه حواله باندې تاسو د مرګرتیا کوئ د آزاد کینډیډیټ چې تاسو وزیر اعلی وایي چې د دې کینی خو تاسو بیا خپل کمپاین چلوئ د عبدالله شاه لپاره نو د دې وجوهات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسرار صاحب تاسو ډیره مننه. وجوهات خو ناظم صاحب بیان کړ چې هغه ټولو قوم ته بډاګه دي او پارټۍ ته د دې خبرې علم و چې مخکې کوم اولنې پیس شوی د بلدیاتي الیکشن هغه کې چې کوم ماتي پی ټی آی خوړلې و نو هغه بنیادی کوم ریزن چې و نو پی ایم صاحب ته دا پیش کړو چې آزاد کینډیډیټس ولاړو نو پکارو چې بیا په دې باندې یو سټیپ اخیستل شوی وي چې ولې آزاد کینډیډیټ ولاړو او اوس عمران خان صاحب چې کله ته مرګري تراغې نو که تاسو دغه سپیچ وګورئ نو په هغې کې د آزاد کینډیډیټ څه ذکر نشته د هغې بنیاد صرف وزیر اعلی ویل دي هغه هم د یوې مینې په وینا باندې ویل دي او که فرض کو پی ایم صاحب عمران خان صاحب زموږ قاید د پی ټی آی که هغه ته دا خبره شوې چې آزاد ولاړ دي نو هغه به ټیک تپوس کولی چې ولې ولاړ دي نو د دې وجې نه چې د چا چور کېداړي میټینګ کوله خبره ده نو د دې په ګیرو کې خاص و ځکه چې هر یو سړي د خپلې منمانۍ او د خپلې مرضۍ فیصلې کړي دي خپلو خلکو ته ټیکټونه ورکړي دي او ورکړ چې دی نو هغه په دې کې نظر انداز شوي دي چا چې په دې پارټۍ کې قربانیانې ورکړې وې لکه د فخرالزمان ذکر به زه یو ځل بیا وکړمه د علي شاه روډ ذکر به م وکړمه د انعام به م وکړمه چې دا زموږ هغه ملګري زه خو هغه فاینیرز کې یم زه خو دې هم زموږ څه بیا راغلي او هغوی هم ډېرې قربانیانې کړل دي هغو ټول دې نظر انداز کړل دي چونکې دا کوم الیکشن چې کېږي نو دا بلدیاتي الیکشن دی په دې نه عمران خان صاحب وزیر اعظم جوړېږي نه په دې باندې څوک وزیر اعلی جوړېږي دا صرف او صرف زموږ لوکل چې کوم دلته زموږ مقامي سطح باندې کوم خدمات دي د هغې دپاره بلدیاتي الیکشن کېږي نو موږ ازاده فیصله په دې وجه باندې کړله چې دوی ته موږ دا ثابت کړو چې یاره پارټي موږ یو او تاسو چې د کومو خلکو له ټیکټونه ورکړل دي نو دا نه د پارټۍ بنیادي خلک دی نه دا الیکټیبلز دي نه دوی الیکشن ګټلی شي نه د قوم نمایندګي کولی شي نو چې کله زه یو نماینده لېږم نو کم از کم زما پهچان دی چې زه داسې یو نماینده ولېږم چې هغه هلته داسې یو کردار وکړي چې زما قوم په ښو الفاظو یاد شي که فرض کړو هغه هلته داسې الفاظ استعمالوي چې په هغې زما قوم بد ښکاري نو دا خو بیا زموږ د ټول لپاره د افسوس مقام دی نو په دې وجه موږ دا فیصله کړله انشاءالله مضبوط ولاړ یو ګټه به د میدان قومي اتحادي او زه ستاسو په وساطت سره زه خپل ټول قوم ته دا پیغام ورکول غواړم چې پلیز دغه کم خول دی دا مات کوي په دې عمران خان صاحب وزیر اعظم نه جوړېږي دا کمې فیصلې چې دلته مقامي طور زموږ ایم این اے صاحب کړل دي چې هغه ټول عمر زموږ د میدان قوم د یو بل سره وجنګاو یو راپاڅوي د بلخ پیپې وهي بل راپاڅوي د بلخ پیپې وهي کله پکې د میدان چل خبرې هم کوي نو زه ټول قوم ته دا وایم چې کومه فیصله د ایم این اے کړله د خدای د رضا لپاره دا د ده په دې مخ باندې ورولئ راپاڅئ او آزاد قوم په حیثیت باندې خپل آزاد نماینده قایم کامیاب جی تاسو واورېدل او تاسو وکتلو عبدالله شاه صاحب چې کوم د خدمات یوازې په حیثیت د بیشګام د ضلع کونسل ممبر نه بلکې د ذاتي حیثیت باندې کوم د میدان کې د امن لپاره ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړي دته په کور باندې حملې شوي دي دته تریټمنټ ورکړی شوي دته دمکۍ ورکړی شوي دي هغه دمکۍ د برداشت کړي دي هغه حملې د برداشت کړي دي د خپل کور نقصان یې برداشت کړی دی د حق جوړېږي چې د میدان خلک چې کوم دی د ملګرتیا وکړي او دله کامیابي ورکړي د خپل خدمت لپاره موږ تمه لرو چې د میدان خلک به چې کوم د دې قربانو نو ده ته ګوري او دله به ووټ ورکوي ان شاء الله. Radio Wasa, inshallah. Thank you so much.